یو سړی وی داسې نسخه قرآن کریم کې شته زما ګوډي خوږیږي او بالکل نه ټیکېږي. نو یو خبر ورته کوم، دا ګوډي د انسانانو ولې خوږیږي؟ څوک درته وایي جوله پکې ختمه شوې ده. خیال هم دی څوک یې پټې د کمزوري نه سي، د دې صرف یو سبب دی چې څوک هم په ادیره تیریږي او مړو ته دعا نه کوي، دا بیماری به ورته پېښېږي. څوک هم چې په ادیره تیریږي او مړو د دعا نه کوي، هغوی خیرا کوي یا الله دا سړی په دې خپو شل کې ګوره تیر شو، موږ څومره محتاج یو د موږ ته دعا ونه کړه. که هېڅ دوی نه استعمالوئ خو چې قبر هم لیدو دعا ورته کوئ یا الله دا وبخي. یو ځل سورت فاتحه وایا، درې ځل سورت اخلاص، په خپله به دې خپې ټیک شي. تجربه وکړه. زما خپله خپې خوږېدې. زه یو مدرسه کې مدرس وم او هغه درې په منځ کې وه او ما ته پته نه وه. ما د یو صاحب نه تپوس وکړه صاحب دا دی وی ته چې دې مړو لذي دعا کوم چې نه؟ وی دعا شروع کړه ټیک بشي. هغه دعا چې ما شروع کړه یقین وکړئ اوس هم ښیم، هېڅ ګولۍ مې ورته نه ده خوړلې. صحیح سبب یې ګورې دا دی. خو که بیا هم د یو سړی وایي چې نه صاحب نو قرآن کریم کې نسخه شته د 4 سپارې دا آیات کریمه ثم انزل علیکم من بعد الغم امرة نعاسا اوږد آیات ته دا به د خپلو حافظانو نه تپوس وکئ. دا روزانه وایې 3 کرته او مخکې وروسته درود شریف وایې په دې خپو باندې. یا ستا بدن کې چرته دردونه دي په هغې باندې چف کوه، الله پاک به ښه کوي. او که نه درځېدله نو بیا په یو پلیټ کې ونیکه او یو هفته به دا اوبس کې اوبه وخوټ کوه، بیا به کې دا ساخ واچوه، که کمیږي بیا پکې نور اچوه. یو هفته کې به دننه الله پاک ستا بیماري ښه کړي.